बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम तासु दी मुजाहिद दा खबरी और जब तासु रज़ो खबरी को 2013 کې چې امامات سره کوم اساس و هغه کوم شوی دا او سیوا شوی نه ده. یو لوی شان کور مې په اسلام آباد کې هغه څه خدا د پیر محمد خان بابا زمکه مې په خرڅ کړې اوس مې په ریکارډ دی او په ریکارډ دا خبره کوم لس کاله اسمبلی کې مې تیر کړي که د چا دا شکي چې یا غل دی او یا ظالم دی زما خبر همیشه په قرآني راوړه قرآن پاسه ووایه چې غلا دې کړې تم پې کې د لاسو زه به هم پرېږدم اول به پرې تګ دی زما خبرې په قرآني ځکه چې زه سیاست له نه زه جهاد له راوتم مجاهد دا خبرې او اوس د دې بل مفتی صاحب دا خبرې واورئ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی خیر الناس من ينفع الناس صدق اللہ. تاسو اورېدې د دې دواړو دا خبرې. اوس د دې مجاهد جهاد درته ښیمه چې دوی دې جهاد मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको उनकी जिंदगी उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूं क्योंकि हम अभी तक हकीकी तौर पे आजाद नहीं हुए. زمانه دي مفتیانو صاحبانو نه چې همیشه د جمعیت علماء اسلام باندې رد کوي که په پریس کانفرنس کې د مولانا سره ښځه ویني د مولانا سره زنانه ویني نو بس فوراً فتوا راغستې او ټپه لګوي. لیکن د دې خلکو خلاف یو الفاظ د دې خولې نه نه راوځي حالن کې جهاد څومره مقدس نوم دی او جهاد خو د هغه حکم او د هغه فریضې او د هغه دبدبې نوم دی چې ډمان او باجو والا وه د هغې نه یېرېدو او چې کله به کافرو د جهاد نوم واورېدل نو بیا به پې زلزله راتله او یېرېده به. لیکن دی خبیث جماعت خپل ناچ گانو ته خپل ډول باجې ته د جهاد نوم ورکړی دی او هغه نام و نهاد کرایداران مفتیان هغه که پنچویریانو کې دي هغه که په مودودیانو کې دي هغه که په دیوبندیانو کې دي هغه که په تبلیغیانو کې دي خوا د هرې طبقې سره چې تعلق ساتي او هغه په دې خاموش دي نو دغه ملیان دي خپل په ایمان ویریږي دغه مفتیان دي خپل په ایمان ویریږي او دغه مسلمان دي خپل په ایمان ویریږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته یقول من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. محترمو زدغه خلق توایم زدغه خلق توایم چې تا د ډول باجې نه او تا د ناچ غانې نه او تا د ګډېدو نه جهاد جوړ کړی دی نو په تا د لعنتي او ستا په هغه نظریه د لعنتي او ستا په هغه ملا د لعنتي چې هغه ستا ساتھ ورکوي. میں نے کل بھی کہا تھا کہ عمران یہودی ایجنٹ ہے اور آج بھی کہتا ہوں اور کل بھی کہوں گا کہ عمران یہودی ایجنٹ ہے. یہودی ایجنٹ تھا یہودی ایجنٹ ہے اور یہودی ایجنٹ رہے گا. وما علینا الا البلاغ.